السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون في أمتي دجالون كذابون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه أحمد. عزتمندو د قادیانیانو خلاف مفتی صاحب د کار کولو خبره وکړه، د هغې په تکمیل کې به بغیر د څه تمهید نه دا وړاندې کوم چې زمونږ زیات تعلق د طلباو سره وي او د طلباو په ذهن سازۍ کې هغوی له په ټریلینګ ورکولو کې هغوی ته د قادیانیانو سره د خبرو د چل خودلو په ضمن کې دا ضروری ده چې مدرسین علما فکر او دانش او د علم خاوندان داسې وکړي چې د قادیانیانو خلاف یو خپلو شاګردانو ته نقلی دلایل چې کم قرآن او سنت ذکر کړلی هغه د هغوی په نوټس کې او په علم کې راولي چې یاره قادیانی سره خبرې راشي چې د ختم نبوت په سلسله کې آیات لوستی شي. دا آیات ورته کم از کم مخې ته وي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین سورة الاحزاب کې چې راځي. داسې بیا احادیث چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ختم نبوت تذکرہ کړل چې زه آخري نبیم، مسلم شریف کې حدیث دی، بخاری شریف کې بیا د هغې مثال دی د دې نبوت د یو بلډینګ سره تشبیه ورکړی شوی د بخاری شریف کې چې یو ښایسته بلډینګ چې لکه جوړ شوی ډېر مزیداري خو د یوې خښتې ځای پکې خالی حدیث کې راځي خلک تی چکر لګی چې ډېر ښکلی بلډینګ دی جوړون کې ته وایي چې دا یوه خښته دی پکې ولې نه دی ایښي. بیا نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې فانا اللبنتو اقا اخرنی خښته د بلډینګ د نبوت هغه زه یمه وانا خاتم النبیین او زه اخري پیغمبر یم. نو یو نقلی دلایل خپل طلباو ته ښودل ځکه چې دا قادیانیان ډېر چالاکه دي دیو د خپل سیز نه ځان خبر کړی او زموږ مسلمان د هېڅ نه خبر چې اوسو خبرې ورته وکړي دا بیچاره په شک کې واچوي داسې نه کېږي ته به تیار اوسېږي. دویم دا قادیانیان چې یي که نه یا د هر باطل پرست چې د دیو د مازغه داسې کاږه غوندې دیو په دې نقلي دلایلو په نسبت باندې په دې عقلي خبرو باندې ښه پوهېږي نو په عقلي طور سره هم د هغوی د پړکولو داسې الزامي انداز کې هغوی خاموش کول. لکه مثال په طور سره قادیانی داسې خبرې کوي او وایي چې یاره دا مرزا غلام احمد قادیانی موږ پیغمبر بلو پلانې وایو وی تاسو خو دا پیغمبر بلی خو خبر یوی دی د نوم راغلی په حدیث کې څه دی وی دا مرزا غلام احمد قادیانی یا د پشان نور چې څومره بدبخته تیر شوی دی وی دې ته زمونږ په احادیثو کې او زمونږ په اصطلاح کې دې ته دجال ویلی شوی دی. دې ته په حدیث کې راځي چې په امت کې به کذابون و دجالون وي غټ دروغجن او غټ غټ دجل او فراډ والا خلک وي. تاسو چې ورته هر څه وایي خو موږ یې دجال ګڼو چې ته غلام احمد قادیانی ته دجال وی که نه دا داسې دی لکه په قادیانیانو کې چې مرچکې دوړی دا د هغوی د ملزم کولو دپاره. او یا مثال په طور سره وی چې یاره دا تاسو چې دا پیغمبر بولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله معراج ته تللی و که نه نو ټولو پیغمبرانو له جمع ورکړو امامتي د ټولو پیغمبرانو امام محمد علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي عیسی علیہ السلام د خپل جسد عنصری سره راغلی و
او نور انبیاء علیهم السلام چې وفات دي نو هغه د جسدی مثالی سره راوسته شو نو ویل که تاسو د کوم د استاسو دله چې دا په دې مانځ کې وو کنه وو دا قادیانی دله چې وو په معلومات هم کړلی چې دا به غیرت هم په دې جمع کې وو کنه وو کامه خبوي چې خو وخت یړو پیدا نه وو وی چې دا دله په دې جمع کې نه وو نو دا د پیغمبرانو په قطار کې نه دی ځکه چې ټول پیغمبران په قطار کې ودرېدلی وو دې ته وایي ځکه دا ځینې خلک چې کنه دا د په دې نقلي خبرو ډېر نه پوهېږي یو کس ویلې دهري و دهري نسی عقلی اعتراض یې وکړو په یو مسلمان باندې ویل الکه تاسو وایئ چې کم څاروی ته حلال کې په خپلې پې چوړکۍ راکاږي نو وایي چې دا حلال دی او کم چې خدای پاک ډاریک مړ کی وہی چې دا مردار دے وہ جس کو خدا مارے وہ مردہ ہے اور جس کو تم مارو وہ حلال ہے جس کو خدا مارے وہ ناپاک ہے اس کا کھانا جائز نہیں اور جس کو تم خود قتل کرو وہ جائز ہے کیا عجیب بات ہے جتے پخپل حلال ہے چا قدرتی مړ نو هغه ته ولی حلال نه وي اته پته ولګي دا مازغه کاغه دي کاغه نو د سې دي ته کاغه خبره کول پکاري نو هغه ته ویل یاره ویل عجیب خبره ده چې کوم قدرتی ټوټي پتا کې الله پاک پیدا کړل دا غي وبنس کې او کوم مصنوعي ټوټي چې د کولر ته ټینکۍ ته لګول دا غي نه په مخه وبس کې نو کله د قدرتی ټوټي نه هم بس کا کنه چې خدای پاک پیدا کړل نو داسې خلکو ته بیا الزامی او عقلی تور سره به هم د هغوی موتول جواب ازدکه ځکه چې بعضی په هندستان کې وخزه واقعي عجیبه دعوه کړوي خزوا اندوا ولزه خدای ما و دونه د قمقلی خبره سوکي و دا بسوک پوي کی هغه په دلیل څه پوي دا علما و سړیر بحث کاو نو هغه چې سي د غټ دونه غلطه دعوی کوله او په خبره څه پوي دی وچرته یو بالکل د طالب او کنه چا سبق نه وایو وچ دارلوم دیوبند والا په مشوره کوله چې د مدرسې نه وباسو اسی للی دا دغه چې للی په دې سواد کې او طالب تیر شوی دی وای چا دي تاسو کړه او چې سلم هم کم زه ته ورسول کتاب طهارت هم ختم کړی دی نو سلم کی کتاب طهارت ګوري بیا ویل چې مړه زدا هم پکار شي هغه طالب به کې پرې خپل چرته به پکار شي د دغه هندوی خزي مناظره له یو عالم ته نو دا طالب هم وساتلې دي ویل ته بس وکي ویل کته مناظره ونه غټل بیا زمو سره کولای شم مناظره ویل ته بس مناظره وکي بس ته ما بوزنو بیا مال چل راځي چې تلې عالم خور سره خمو دلیل خولي خبرې کولې دا خو مازغه نه و په دې خبر چرته پوي دا نو هغه وی چې دا سینه پويږي هغه طالب چې دی نو هغه دي پرتګ وېستو دی خزي طرف تاسي ور روان دي نور څه وای نو خو دې سي ز پرتګي استلې دا هغه طرف ته ور روان دي دا کوم خزي چې ویلي چې زه خدای یم انده وا هغه خامخ سرخ کته کو فطری تور سر خزي شرمېږي سړی ترې سی وګور چې سرخ کته کو دای سی ورغه دا سره ولني قوه او زور ور خدای دې خپل مخلوق نه شرمېږي نو بعضي خلک بدسي پړ کې چې هغه ته پم الزامی جواب باندې هغه خاموش کی فبهت الذی کفر وجادلهم بالتي هي احسن په دې طریقه سره مجادله وکړه چې هغه احسن ای نو دا ټریلینګ هم ضروری دی چې خپل طلبه ولمغ ورکو چې په عقل نقلی تور سره هم او عقلی تور سره هم او الزامی تور سره هغه الزامی جواب کله د سی کنه چې هغه ډیر زبردست دی په دې کې د مولانا اشرف علي تھانوی صاحب رحمت الله علیه په کتابونو کې او دا غپ ملفوظات کې ډېر خپل تعبیرات ملاویږي هغه یو حاضر جواب انسانو یو کس ول راغلی وی جی میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں مزہ نہیں آتا اس سے خبر حکم دے اگر تو ارے بھائی مزہ تو مزی میں ہے نماز تو اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھا کرو ویل دا حکم دے دا پورا کې ته کی مزیل نو دا الزامی جوابونه هم د دې ټریلینګ شاګردانو لور کو عقلی او نقلی او ان شاء الله دغه بدبخته چې دا غوي بزان تسوي او په حدیث کې غوي ته دجال ویل شوی نو قادیانی سربا دجال وایو اخیری خبر دا چې دا ډیره د غفلت خبره ده چې عام مسلمانان د عقیدې د ختم نبوت نه خبر نو د دې آسان سبق پڑھاو کو خلکو ته ریړی والتا دکان والتا هر کس ته چې ورور مسلمان ته خبري د عقیدې د ختم نبوت سبق او آسان سبق دی هغه څه دی چې محمد علیه الصلاۃ والسلام اخیری پیغمبر دی دا غینه پس چاته نبوت نه میلاویږي څوک چې دا غینه پس د نبوت دعوه کوي نو هغه کافر دی او څوک چې بل پیغمبر مني هغه کافر دی دون سبق خو چې کم از کم زده کو یو میډیا والا د خلکو خاله ورزي
او هغه ته د ختم نبوت متعلق هیڅ پته نشته. سړی ډېر خفه شي چې دا مسلمان دونه غافل دی. نو عام مسلمانان هم د دې سبق آسان انداز کې هغوی پوه کو یسرو حدیث کې راځي په آسان انداز کې ودا د عقیده وخیو او عام مسلمانان دا واوري چې که قادیانیان د سره خبرې کوي قسم او توړ جواب درځي نو ښه کني نو اړو خبرې وسمه کوله که مفتي سویل د هغې خبرې ته اړو غوږ مږده ویرو ری وې بس ماته خدا پټۍ پړاو کړله چې ته کافر یې. اوس چې ته هر څه وې که نه ماته خدا سبق ویلی شوی دی چې ته کافر یې او نور هیڅ دلیل راسنی نو بیا هم د کافر ګڼم. او ته چې راته په سوونو دلایل پیش کړي نو غلام محمد دجال ګڼم او تا کافر ګڼم. دونه سبق زده کو. الله پاک دې تاسو له د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا अगर इजहार इस्तबदाद का माना बगावत है, अगर इजहार इस्तबदाद का माना बगावत है, अगर बेजारी बेदाग का माना बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद का माना बगावत है तो फिर मैं एक बागी हूँ, तो फिर मैं एक बागी हूँ. मेरा मसलक बगावत है, मेरा मशरब बगावत है, मेरा मजहब बगावत है. बगावत करने वाला कम से कम आज़ाद होता है, बगावत करने वाला कम से कम आज़ाद होता है. ज़बा आज़ाद दिल आज़ाद दम आज़ाद होता है, ज़बा आज़ाद दिल आज़ाद दम आज़ाद होता है. الله بندگانو یو خبره کوم د دې نور قوم مړي اوري زمونږ یې را ژوندي نه اوري یاره د دې نور قوم مړي اوري زمونږ یې ژوندي نه اوري. عجیبه خبره ده. ټول په اوچت اواز زما سره به د یو څو منټو لپاره د ختم نبوت د زنده‌باد صدا لګوئ. سوا د علماء کرامو د سټیج نه څومره عوام ملګري چې لاندې ناست دي تمام په خپل نشست باندې ودرېږئ. دواړه لاسونه اوچت کړئ او آقا نامدار سره د وفادارۍ ثبوت پیش کړئ. دا اواز به انشاءالله زمونږ د تنظیم او زمونږ د جماعت وي. انشاءالله دومره چغې به د ختم نبوت دپاره وو. د پیشاور دا ښار به اوازونه کوي ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. وایې که نه ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. د پیشاور د کوڅې به اوازونه کوي ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. یو نوجوان به اواز کوي ختم نبوت زنده‌باد، ځوانان به اواز کوي ختم نبوت زنده‌باد. دا دومره مسلمه عقیده ده، دومره لویه عقیده ده. دا د سیدنا و امامنا ابوبکر صدیق عقیده وه. ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. د عمر ابن خطاب عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد، 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 ختم نبوت زنده‌باد. د عثمان ذوالنورین عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. د حیدر کرار عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. د سیدنا و امامنا امیر معاویه عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د ابن عباس عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د ابن مسعود عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د ابو هریره صاحب عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د خالد ابن ولید عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د عبید ابن جراح عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د هر صحابي عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. د تابعین عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د تبع تابعین عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د ائمه مجتهدین عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د علماء عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د علماء دیوبند عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد. دا سراج ملکی پاکستان کا د جماعت ارشاد التوحید و سنت عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د دې نوجوانانو عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د دې د ارکانو عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد. د دې کار دی ختم نبوت زنده‌باد. د دې مشن دی ختم نبوت زنده‌باد. د دې قربانی ده ختم نبوت زنده‌باد. د دې دعوت دی ختم نبوت زنده‌باد. د دې فکر دی ختم نبوت زنده‌باد. د دې هر څه ختم نبوت زنده‌باد. ضلع پیشاور کې زما د مشرانو عقیده ده ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد.
खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। चून के टीम कम दे माता खबर इजाजम ना हो जमा आप चीज़ अफो पे अल्लाह इज़ामान को तौफीक राखी ज़ बिला ताखीर दावत और कुमा ददी इज्तिमा मेज़बान चून के अगर पटेल तारीफों सिफतों माने खफकीगी नो बिला ताखीर ज़ दावत और कुम फसीहुल लिसान वल बयान हज़रत अल्लामा सगुल हक शौरी से पचगरा शौज़म मुस्तासु मखिता वल्लाह मानो